هغه کې نشي ول اف آی آر هم دی، هغه کې الکانو سره ماشومانو سره کم غلط کار دا هغه اف آی آر هم دی، اصلي ول اف آی آر هم دی. او لوټو کابو شي 2020 نه اوس پورې مختلف کیسز کې انوالو پاتې ده. دا چې ما کله پولیس ونیسي بس زه ورته ځان وامه. او لوټو کابو شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر بخونکی او مهربانه ذات دی. زه موجود ما دا ټیم کې د اس پی سی ټي آفس کې نن د تحصیل کوتوالی په حدودو کې یو پولیس مقابله شوې ده. تاسو زما د موبایل په سکرین باندې دا یو جرایم پیشه چې دا د شکل نه د چهرې نه داسې ظاهره ښکاره کیږي چې مطلب دا څو ځل په مختلف مقدمات په څو جرمونو کې نیولې شوی دی. نن هم ویل کېږي داسې چې د خلکو نه یو الګ دی او هغه نه په زوره موبایل پیسې او یو بلوټوث د اخیستو کوشش کړی. د هغې نه پس هغه پولیس سټیشن ته راغلی، خپل هغه شکایت یې کړی چې ما سره داسې واقعه راپېښه شوې. په موقع باندې چې کله بیا پولیس هلته تللی دی نو هلته بده مرګه چې دی لکه دیو ډزې کړي دي، دا د خپل ملګري هم د هغې د فایرنګ نه لګېدلی دی. په دغه واقعې کې یو پولیس کانسټیبل په لاس باندې لګېدلی دی. تاسو په فوټیج کې هغه هم ګورئ چې هغه زخمي دی. یو بل کانسټیبل دی چې هغه هم چې دی لکه هغه زخمي دی. دا واقعه نن څنګه راپېښه شوې ده، دوی پسې شاته څه پسې منظر دی. سر ستاسو ډېره مهرباني ټایم راکولو او نن تاسو ډېره کامیابي هم ترلاسه کړې ده. یقینا زه به ووایم چې د کوتوالی پولیس لا په 1 بجه سړی راغلی دی، شکایت کړی دی، هغوی سره بیا په موقع باندې پولیس تللی دی. موږ هغه اف آی آر هم د خلکو سره په فوټیج کې شیر کوو چې مطلب په 40 منټ کې په 30 منټ کې هغه خلکو له هغه ملزم ته رسایي شوې وه. دا تفصیلات را سره شیر کړو. دا کوم ماسل چې مړ دی د دیو شاته بیک ګراوند څه دی، دیو به څه داسې عادتونه کول چې لکه زه به ووایم چې د تحصیل په ښار کې په دې ښار کې چې کوم علاقې دي کوم شریف خلک دي هغوی داسې یو انند غونته کې مچو کړی و چې لکه خلک د ده نه ډېر زیات تنګ وه. بسم الله الرحمن الرحیم. شاهد عدنان اس پی سی ټي پېښور. ډېر مننه تاسو رالو او تاسو په توسط سره د ټول میډیا ته یو ښه میسیج هم لاړ شي. دا وقوع داسې شوې ده چې یو ریحان نامي هلک و تحصیل کوتوالي کې موجود و. هلته به 2 کسان راغلي او هغه سنیچنګ وکړو اصلې په زور باندې او هغه نه یو ویو موبایل او 5000 روپۍ واخیستو. دې وقوعې ول اطلاع څنګه موږ ته میلو شو او څنګه زموږ سی سی پی او صاحب ته میلو شو. سی سی پی او صاحب ډاکټر میاں صاحب ما ته ډایرکټ کال وکړو یار دا سنیچنګ شوې ده او ملزمان تاسو نه لاړ نشي. هغه ټایم باندې زما ایس ایچ او هم فیلډ کې ګشت باندې و، زما ډي سي پي کوم وارث خان دا هغه هم فیلډ کې و. دو ته ما اطلاعګانې وکړې ملزم دا رلم تاسو فورن ایکشن واخلو. خو فوري ایکشن سره دا فایده وشوه چې هغه سنیچرز 2 مخې ته راغلی، هغه څنګه پولیس پارټي ته وکتو، پولیس پارټي باندې فایر شروع بنیت قتل او پولیس هم خپل حق حفاظت کې هغه کړي دي فایرنګ، لیکن هغه فایرنګ سره د کس نه دی لګېدلی. کم هغه سره بل ملګري و، هغه سره هم ویپن و، هغه فایرنګ سره د کس ولګېدو. کله د موقع باندې لاړلی چې دغه زخمي کس وکتو خو هغه نوم ماسل و. ماسل په متعلق شارټ کټ تاسو ته دا وایم چې ماسل په متعلق کم از کم 10 کیسونه دي سیورل نیچرز وال. هغه کې نشي ول اف آی آر هم دی، هغه کې الکانو سره ماشومانو سره کم غلط کار دا هغه اف آی آر هم دی، اصلي ول اف آی آر هم دی. یو هیستری شیټر دا او دا تقریبا 2020 نه اوس پورې مختلف کیسز کې انوالو پاتې ده. هغه فایرنګ سره زمونږ هم 2 کسان زخمی شوي دي. یو حیدر زمونږ کانسټیبل ده او یو رئیس ده، هغه دواړه لګېدلي دي، هغو ته فایر آرم انجرینګ ده او بل هم زخمی ده. خو حکومې نه بعد کله آن د سپاټ ایس ایچ او د ماسل وکتو خو دا بیا ایکسپایر شو. خو تاسو توسط نه زه دغه وایم چې دا الګ کم ماسل ده د سابقه 8-10-12 کالونه دا یو غلط کارونه کوي. خو دې والدین ته پکار ده چې دې ول تربیت او لږ دې طرف ته توجه واروه چې دا موږ ول زوی یو غلط کارونه کوي. تاسو ماضي کې کتلې دې ول ټیک ټاک هم بالکل او دا اوپنلی هم خبرې کړې دي چې زه پولیس نه منم او زه یعنی کې زورور سړی بس بیا خپل حق انجام ته ورسېد. سر دا اکثر موږ لیدلی دي چې کله داسې یو کور کې بګړه هوا زوی وي اکثر خلک پولیس له ورکې ګرفتار شي هغه شي. څو ځل لکه کوشش شوی چې لکه دا ګرفتار شوی دی د سافټویر شوی دی، پلار والدین راغوښتي
چې مطلب دې کم حرکات کم عادتونه کوي، خاص کر زبا غزه یاد کم چې کم تحصیل پار کې د دنه کم خلک تنګو، کم ملکان تنګو، واکله کم خلک راځي، کم زنانه زیاتر راځي. الته دیو داسې یو انن غونډه کې ما چوکړو زموږ د کتونکو ته وایي د دې هغه هیستوري بیان کوي چې دوی په ژوند کې په دې 150 کالو کې د 100 ځله متعدد بار جیل ته لاړو، دا سبق حاصل نه کو. څومره د باندې موږ ته پولیس والا خپل کوششونه کړي وي. مونږ خو جی یو خو کم سبجیکټ ټو کرایم دا هغه خو اف آی آرز تاسو ته مول تقریبا 10 اف آی آرز دي 2020 نه تر نن ډیټ پورې. هغه نه علاوه موټیویشن نه پاره د پلار ته د کوروال ته د تم سیورل ټایمز ویل کې د غلط کار دا اسلام په خلاف دا پښتو په خلاف دا او معاشره تباہی کې لګي اوسو نظر دا تو بغانې کړی دي پولیس پډار، لیکن هغه نه بعد بیا هغه سه بیا حرکتونه او هغه سه کارونه بیا شروع. سر زمونږه معاشره کې زیاتره نن سبا خلک لکه په دې ټیک ټاک طرف ته ډیر زیات مایل دي، نوې نوجوان نسل دی د هم د دې یو ښکار شوی او چې یا به د لایکس ډیر زیات ملاوي ده. ولې مونږ خلک لکه دا بد عمل ډیر زیات خوښو چې کوم زمونږ اصل مقام دی، زمونږ دین، زمونږ تعلیم، زمونږ تربیت، هغه طرف ته والدین داسې توجه نه کوي چې لکه ته سهار کار ته لاړ شي. د دې والد صاحب متعلق هم دا ویل کېږي چې دا فروټ منډی کې کار کولو، دی هم لکه اوله کې فروټ منډی کې به لګیاو، خو د بده مرګه دی واپس د دې جرمونو د دنیا طرف ته راغو. د زموږ کتونکو ته پیغام څه ورکوي، خاص کر والدینو ته؟ لکه زه به د عمر هم دومره زیات نه دی، دا تقریبا 20 22 23 سال د ایج دی. دغه ایج کې الک لکه جوړیږي، هغه جون جوړیږي، واده کیږي، بچی کیږي، یو خپل جون طرف ته ځي. د زموږ کتونکو ته سر څه پیغام ورکوي؟ زه خو جی خاص کر پیرنټس ته زما طرف نه پیغام هم دا او ما طرف نه ریکویسټ هم دا چې تاسو راوند د کلاک خپل ماشومان وال کم سپرویژن دا هغه طرف ته توجه ورکړو، دوول سوسایټي وګورو، دوول یاران دوستان چیک کو او ډیر زیات فوکس کو. نن سبا دا موبایل کم فتنه ده، موبایل په برکت تاسو ته پته هم نه یو تاسو ماشوم، تاسو لور ده، تاسو زوی ده، هغه غلط طرف ته رواني. خو هر ټایم تاسو ته پکار ده چې تاسو چیک کو، پکار د موبایل هم چیک کو چې موبایل کې دا چا سره خبرې کوي، څوک فرینډز دي، او دینه بل بیټر آپشن بل نشته. یقینا قدرمنو پښتنو، تاسو نن دا ماسل ګورئ د په دې چهرې باندې دا نخې دا د دې اندازه کې، بلکې تاسو متعدد بار د په خپل هم چې د زموږ سوشل میډیا یو څو مرګرو سره انټرویو کړی دا او دنه تاسو کې چیرې ستا په دې مخ باندې دا نشانات دا د څه شي نو د بدا ویل چې لکه ما کله پولیس ونیسي نو زه بیا ځان په خپل لکه وامه د دې لپاره وامه چې ما پریږدي. خو زه انسان دی لکه پولیس په تا پریږدي یو ځل نه، دوه ځل نه، درې ځل نه، متعدد بار لکه ته په جرایمو کې دومره ګډ جوړ شي چې معاشرې دپاره ناصر جوړ شي. یقینا دا نن هم د خپل ملګري د ډزو ښکار شوی دی، خپل انجام ته رسېدلی دی. او موږ به زیاتره نور هم د تحصیل پارک هغلته هغه ځای کې خلکو نه هم تپوس کوو چې آیا حقیقت کې د دلته خلک به تنګول، د به څه کول، د طریقې کار به څه، د واردات به څه، بهر ته بیا د دې پارک نه بې دا وتې او د اخره کې شګو ته لاس واچولو. څنګه چې تاسو وورئ چې نن هم د یو په یو موقع باندې یو شوکه کړې ده، هلک نه موبایل اخیستی دی خو د بده مرګه د خپل ملګري د ډزو ښکار شو. ولې چې دله هم هغه یره وه چې لکه پولیس په ما ګرفتاري او زه به بیا جیل له ځم. ډېره مهرباني.